صاحب صاحب مونږ اکثر ګورو چې په دې وطن کې چې څومره هم خلک د حقوقو دپاره یا د پسنه څه حواله د خپل قام یا د خپلې خاورې خیرخای هغه تنګېږي، په هغو ایف آی آر کېږي. اوس هم یو مثال زما سره دی د سوات ولسي پاڅون افتاب خان او د هغه ملګری فوادو او بیا داسې کامریډ امداد او داسې د بونیر شبنم بونیري، دا هغه کسان دي چې کله واپس دلته د ترهګرۍ هغه لهر واپس شروع شو نو دوه درېدلي وو د امن دپاره. نو د امن دغه غوښتنه کوونکي دغه ځوانان چې دي هغه باندې اوس ایف آی آر شي دي او په جیل کې پراته دي. نو بس ستا د خبرو نه خو زه دا اندازه لګوم چې را روان کم حالات چې دي چې د هغې الرډي ګونګوسۍ دي چې په غرونو باندې چې کوم دی نو څه خلک رالوتی دی او په غرونو باندې ناست دی او ورسره ویلی کېږي چې په مینګوره کې بیا چې کوم دی نو د مینګورې په بازار کې غټو خلکو ته کم کاروباریان چې دي یا دا کم خلک چې دي وایي دوی ته د بتو خطونه میلاو شوي دي. نو زما په خیال خو دا دی چې کم حالات بیا خرابېږي نو په هغې پسې به کم کس راپاڅېدو او چا به اواز کو نو هغه سالار دا کم دغه چې دی افتاب دا د سوات ولسي پاڅون سالار دی. نو د ټولو نه مخکې پکې هغه ونیو او بل دې ګزار ته هم ګوره چې یاره په سالار باندې چا غږ ونه کړو یا په سالار باندې چا احتجاج ونه کړو نو عام سړی خو د سره په شمار قطار کې نه دی که نه. نو ما ته خو دا ښکاري چې دا را روان حالات چې کوم دی نو هغه بیا سخت دي. داسې ګورئ دا تاسو ډېر ښه پوینټ ووایئ. ګورئ چې په کم وخت کې چې افتاب او د هغو ملګرو واپس یو دومره غټ احتجاج ارګنایز کړی او دا ډېر غټ زړه خبره ده که نه جي. په هغه وخت کې افتاب د قام دپاره ریسک واخیستو خو په دې کیس کې دا خبره ستاسو صحیح ده، دا ډېر ښه ابزرویشن دی چې په دې کې احتجاج ونه شو او بیا پسې پای پسې یو لړۍ شروع شوه، نور هم ګرفتار کړو، داسې هم څوک یې تپوس نه کوي. نو ما خو ته اول په دې خپلو خبرو کې هم وویل چې یاره کم مشر چې دی کم سالار چې دی هغه کم از کم په هغه باندې احتجاج پکارو. مونږ په خپله چې کوم دی زه فیاض ظفر صاحب او زموږ سره کیمرمین و مونږ چې کله لاړو نو هلته کې مونږ د ملګرو خولې بین کړئ نو په هغې کې چې کوم دی زموږ تکړه ملګری چې کوم دی طوله جان صاحب هغه خبره وکړه چې یاره په 18 تاریخ باندې یو ډېر ښه مضبوط پروګرام دی نو دا هلکان که فرض که وس احتجاج وکړي نو دلته کې خو چې کوم دی دفعه 144 لګېدلې ده نو په هغې کې به دا ټول کسان زموږ نه چوت کړي او هغه مضبوط پروګرام چې کوم دی هغې ته به بیا هغه کمپین ودرېږي او هغې ته به هغه کسان نه خو بیا هم چې دې خبرې ته مونږ ګورو نو په آفتاب باندې خاموشي نه وه پکار، په شبنم بونیري خاموشي نه ده پکار، هغه د ثابت بونیر د ټولو خلکو آواز دی. نو زه د بونیر خلکو ته هم وریان یم هغه هم چې کوم دی بلکل غلي پاتې شو او د سوات خلکو ته هم وریان یم چې تاسو په آفتاب څنګه غلي پاتې یئ. ایون دې ته اندازه ولګو چې خلک اوس په فیسبوک باندې چې کوم پوسټ ورکوي نو د یېرې نه یې ورکوي چې یاره ما پکې چوت نه کړي که نه. بل هغه قانونونه هم پاس شوي دي نو اوس چې سړی خبره کوي نو اول هغه په اردو کې هغه محاوره ده وایي پونک پونک کې قدم رکھنا که نه. اوس خلک چې پوسټونه هم کوي نو اول پوکې لارې له ورکړي چې یاره په دې باندې سغنه نه ده پرته او اله قدم ږدي نو هغه پونک پونک کې قدم رکھنا او دا زما په خیال زموږ د ټولو نه غټه چې کوم دی نو دا لاس دی د ټولو نه غټ نقصان زموږ دا دی چې موږ ویرېدو. اسی صاحب صاحب دې نه راته یو خبره یاده شوه په آفتاب ته وایي چې تا وایي چې سپینې او تورې جنډې به لګوو که نه جي. نو جنډه سپینه جنډه خو د امن علامت دی او توره جنډه مطلب چې دلته امن نشته مونږ امن غواړو که نه جي. داسې د دې سره ریلیټډ ابل ورځ په 14 اګست باندې د خلکو د ګاډو نه د یو جمهوري پارټي په جمهوري ملک کې جمهوري پارټي جنډې کوز کړي دي لکه دا کم قانون شو. دا خو داسې خو په ډیکټیټرشپ کې کېږي یو ډیکټیټر ناست او څوک هم نه مني او بله جنډه نه مني او صرف په زمان نوم اخلي. نو دا کم حالات چې روان دي که سیاسي دي او که غیر سیاسي دي دا خو داسې ده لکه دلته چې ډیکټیټرشپ او جمهوریت او دا نه. نو بالکل د دې ملک سیاست که ته د اول نه وګورې دا خو همدغه ډیکټیټرشپ دی. شاته کسان ناست دي پړی د هغو په لاس کې دی او چې کوم دی نو هغه تا به هغه لاهور ته که ته چېرته تللی هلته کې پتلي تماشه کېږي تارونه د بل په لاس کې لاندې یا پتلي ګډېږي خلک پتلې ته ګوري چې یاره دا څونه ښه ډانس کوي یا دا څونه ښه د حرکتونه کوي حالانکې تارې د بل په لاس کې. نو زمونږ جمهوریت که ته د اولنۍ ورځې نه راوالې او مخکې راځه تا ته به اندازې زمونږ د ملک ولې 2 ټوټې شوی دی دا هم د دقې خویونو د لاسه. او اوس چې کوم دی دا کومه جمهوري پارټي چې تا یاده کړه بل اوس پې زمونږ په فیسبوک کې د دې برابر مونږ خو پې کم از کم پوسټ کړی چې یاره داسې کم از کم نه دي پکار ته څنګه یو دومره مضبوطه پارټي یا مضبوط خلک چې کوم دی هغه ته د ځمکې تل ته کوځې دا خو غیر جمهوري خویونه دي او دا نه دي پکار.
صاحب صاحب خپل دا غب شپ په دې راغونډ کو کنه جی مونږ ول د مخکې ورځو چک پوسټونو باندې هم صدقه او پای باندې عوام ډیر خره دي عمل اظهار کړه زمونږ د سواد چې کم د احتجاج یا د مزاحمت په دې دویمنی فیس کې چې کم داغي ریکارډ ډیر زیات خره صاحب خیل یو د ویک اپ کال ضرورت ته او په کار د چې دغه ویک اپ شي او واپس چې ده مونږ خپل صفونه واپس درست کو واپس راغونډ شو ان شاء الله چې معاملات پخ شي او ستا خبره ټیک ده پکار ده چې دا په دې ملک کې کم چې څوک چې د دې ملک ته واګې په لاس کې اغوستونکي خلک دی هغوی ته پکار ده چې دا خلک واوري ځکه چې په دې سینو کې چې کله دا بړاس جمع کېږي دا خو لاوه ده نو دا چې بق کوي دا نه د ملک دپاره ټیک ده نه د دې د نظام دپاره ټیک ده یا د انګلیش هغه یو قول دی وایي ته چې دا سپرنګ سونه په دې باندې زور کې نو دا خو چې څونه پرس شونده او په هغه زور باندې واپس راځي نو منه تا ته به مخامخ څوک غږ نه کوي تا ته به په سوشل میډیا څوک غږ نه کوي خو سینو باندې خو ستا هېڅ قابو نشته په سوچونو په افکارو خو ستا هېڅ قابو نشته نو تر کومې پورې به ته چې کوم دی نو خلک په یره باندې ساتي ښه دا د یو تجویز به زما طرفه دا هم راشي چې د خلکو له پکار ده چې واوري بل دا کومه جمهوري پارټي چې وچ په وچه راټینګه کړې ده دغه دې هم ښه برابر کولاو پرېږدي یو میدان د سجاو کی خلک ته په خپله خوښه باندې ځان له کس وګوري او د خلکو دړه دا بړاس ته وځي چې دړه بړاس نه وځي نو دا لاوې پخېږي په سینو کې دننه او دا چې کله بقو کی کله چې دا سینې وشلیږي نو د دې کومه لاوه چې ده هغه به بیا چې کوم دی نو د ملک یا د دې د ادارو یا د دې د نظام دپاره به دا ټیک نه وي بیا